بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې موجود یم په پیښور ښار د وزیرباغ په شا باندې تاریخي قبر یا تاریخي ګمبد یا تاریخي ځای چې هغې ته د بیزو قبر ویل کېږي. تاریخ کې د څه حیثیت دی، تر کوم حده پورې دا سچایي ده، راځئ موږ نن پروګرام کې دعوت ورکړی جناب پروفیسر ډاکټر حاجي احسان الحق شینواري ته چې د تاریخ په لنډو کې به موږ سره د پروګرام باقاعده د دې تاریخ حواله سره خبره وکړي. جناب ډاکټر صاحب پروګرام ته په خیر رالی. دا راته ووایي چې د بیزو قبر څه تاریخ دی او دې ته د بیزو ولې ویل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې ستاسو شکریه چې تاسو دلته د پېښور د پسمانده علاقې ته راغلی او تاسو د دې تاریخ په لټه کې یئ. دا بیزو قبر دا بیبي جان ده او دا د مغول خاندان د یو بادشاه د لور خادمه وه. په 1758 کې چې کله احمد شاه دراني په ډیلي باندې حمله وکړه او ډیلی قبضه کړه، نو د مغولو د بادشاه محمد شاه د لور سره احمد شاه واده وکړ او د هغه د نوسۍ سره خپل زوی تیمور شاه واده وکړ. دا ماشومه جنۍ وه بیبي جان شهزادګۍ، او دا بیبي جان د هغې خادمه وه. دا ورسره راغله. دلته د وخت په تېرېدو سره دا جنۍ هم راغټه شوه او د بادشاه دې ته توجه شوه. د درانیانو او د مغولو د جمی مرکز د دراني سلطنت د جمی مرکز پیښور او د وړي مرکز کابل. نو دا شهزادګۍ دلته د پیښور په بالاحصار کې اوسېده. چونکې دا محلتي سازشونه او درباري سیاست دا د تاریخ په اوږدو کې را روان دی، نو د بادشاه اصلي ملکې او نور مغولیانو دا یره وخوړه که چېرته دا خادمه د بادشاه په اعصابو باندې داسې حکمراني کوي، نو زموږ راتلونکی نسل به په تاریخ کې حکمران پاتې نشي، بلکې شاید چې دې بچي حکمرانان شي. هماغه چې دی مجبوره کړه چې یا بادشاه له زهر ورکړه یا به خپله زهر وڅښه. نو دې بهرحال دې له زهر ورکولی شو او دې دا زهر وڅښل، خودکشي وکړه. خو بادشاه په دې ټوله واقعه خبر کړ. بادشاه د هغې په اعزاز کې دا مقبره ورته جوړه کړه. دا په هغې زمانه کې ډېر لوی اعزاز و، ځکه چې د شاهي خاندان نه سیوا په بل چا باندې داسې ګنبدداره مقبره نه جوړېده. دا راته وایي چې په پیښور کې نور ځایونه هم موجود دي، یعنې ښه ارګرد علاقې شته دی. دا ځای ورله څنګه انتخاب کو او دې ځای باندې دا مقبره یا دا ګمبد یې څنګه جوړ کړ؟ دا خو بنیادي خبره ده چې د دوی کیپیټل چې مرکز یا قلعه دا بالاحصار، خو د دوی د چمن او د سیل ځای وزیرباغ و. نو دا شاهي خاندان به وزیرباغ ته سیل ته راته او همدارنګې د دوی دلته په دې شیخ حبیب سره د دوی خپل جومات دی او د دوی خپله مقبره وه. نو چونکې دا مقبره وه الرېډي مخکې نه مقبره وه، نو دې له په دې مقبره کې ځای ورکړه، یو خاص ځای ورته ورکړه او د دې نه احاطه چاپېره کړه. که تاسو لږ وګرځئ نو په دې هدیره کې نور هم ډېر ځایونه شته دی. خپله د شیخ حبیب جومات یو تاریخي حیثیت لري او دې سره په خوا کې د میوند د فاتح غازي محمد ایوب خان قبر هم پروت دی. نو دا هغې زمانې نه د مغولو هم هدیره وه ده او د درانیانو هم هدیره وه. دې وخت کې تاسو بحیثیت د دې علاقه کې چونکې رهایش هم دی، د علاقه تاسو باندې ښایسته هم ده، ستاسو غوندې پوهه خلک په دې ځای کې موجود دي. مقبره ورانه ویجاړه ده. حکومت ته څه غوښتنه کوئ؟ حکومت نه لومړۍ مطالبه زموږ دا ده چې د دې مقبرې نه دا نشیان وباسي، یو نمبر. دویم، تاسو سوچ وکړئ چې خلکو قبضې شروع کړي دي، دا د اوقافو میراث او د اوقافو په کنټرول کې دی. زه دا حیران یم چې په دې حده کې دا قبرونه د کوم ځای نه راغله. دا خو د اوقافو ځای دی. نمبر 3 دا دی چې حکومت ته دا پکار دی چې د دې مقبرې نه دیوال تاو کړي او همدارنګې د مقبرې د حفاظت خیال وساتي. خلکو ډېرې قبضې وکړي. غوښتنه ستاسو د حکومت دا ده چې یعنې مطلب دا مقبره سیف شي او د تاریخ لنډو کې ورته یو ښه نظر وشي. لیدونکو تاسو ولیدل چې جناب موږ سره پروفیسر احسان الحق صاحب چې ډېره یعنې په لنډو کې او په ډېر لنډ الفاظو کې چې دی د دې تاریخ ستاسو مخې ته کېښود او د دوی غوښتنه وه چې حکومت دلته کې د دې چې کوم اثار قدیمه دي یا دا کوم تاریخي ځای چې دی د دې مطلب تعمیر نو دي وکړلی شي او د راتلونکو خلکو دپاره دی یو تاریخ دلته اویزان شي چې دا یو تاریخي ځای دی. رمضان شینواري، پیام خیبر، پیښور.